دا خبره ځوانانو زه تاسو ته کوم چې دا څومره لویه د شرم خبره ده دا ناشنا ریاست دا پټګی او ټوری او په دروغو ولاړ ریاست دی همیشه پښتنو سره ظلم کړی دی دی همیشه موږ ټارګېټ کړي یو د لومبنۍ ورځې نه د دې وجه دا ده تاسو وګورئ څومره لویه د بدقسمتۍ خبره ده هر څه یې راناغستي دي بجلی راناغستې ده ځنګلونو باندې اختیار نه لرو په خپلو سیندونو او دریابونو اختیار نه لرو موږ څنګه غریبانان یو دا د دې ریاست د ټولو نه مالدار فیډریټډ یونټ دی دا د پاکستان د ریاست د ټولو نه مالداره صوبه چې لرو دا ده موږ سره 3 سیندونه دي موږ سره اباد سیند دی موږ سره د سوات سیند دی موږ سره د کابل سیند دی موږ سره د سوات او د کوهستان ځنګلونه دي موږ سره د تانبې غرونه دي موږ سره یورینیم دی موږ سره د سرو زرو غرونه دي خو ای پښتنو تاسو وګورئ چې ځنګلونه ستاسو دي او کارخانې د فرنیچر په چینوټ کې دي ماربل ستاسو دي ای پښتنو زلمو بیدار شئ قومي یووالی او قومي پاڅون پیدا کړئ زموږ په سیاسي نظر هر څه چې یي وه خو د دې خبرو لپاره به یو کېږو چې دا موږ تپوس کوو امن یوازې د دې ریاست د موږ غواړو هر څوک په امن پراته دي پنجابی په امن پروت دی او دلته امن نشته دا د څه کله په سوات کې راپاسي وایي زه شریعت راولم په سوات کې په مدین کې او په کالام کې او په مټه کې شریعت راولي په کابل کې شریعت راولي په شاډیری کې شریعت راولي په منګوره کې راولي په باجوړ کې راولي په وزیرستان کې راولي اے بے شرمو د اسلام آباد او د پنډۍ ماماګانو تاسو کې حیا نشته تاسو په سترګو کې سپین متش تاسو سترګو کې تور نشته تاسو موږ ته وایئ زمونږ په وطن کې اسلام او شریعت راولئ د اوسانو تاسو ته دغه اسلام او دغه شریعت زما پلار او نیکه ښیلی دی راشه نو هغه ماته ښیي دلته زما په وطن کې او بدمني جوړې دلته د خدای د سپېڅلي دین په نوم کاروبارونه کې د خدای د سپېڅلي نوم په نوم دلته جهادونه کې زما وطن وایې او زه تا نه دا تپوس کوم یو تپوس سر نه کوم او هر وخت در نه کوم چې ته په وزیرستان کې شریعت راولي او په باجوړ کې او په سوات کې او په کوربه کې او په ورکزو کې دوسا ورشا پاغ خپل پنجاب لاهور د زنا په اډه کې پاغ ایرمنډای کې شریعت راولي دا موږ ساوو ته دلته راولي زما وطن وایي د دې لپاره به یو کېږو دا زموږ لپاره د خلاصي یو لار ده او زه درته اخره کې یوه خبره کوم چې موږ ته په دې دروغجن ریاست کې پښتنو ته د ترقۍ ټولې لارې بندې دي موږ به یووالی کوو او ای پښتنو یو وړوکی مثال در کوم تاسو د هغه پنجابیانو ته نه ګورئ د لاهور په ښار کې 3 ځایونه دي یو د داتاګنج بخش مزار دی د لاهور په ښار کې دا د بریلوي مسلک دی بل وسره خوا کې ریوند شریف دی دا د دیوبند مسلک دی بل وسره بازار حسن دی شیعه د ټولو نه لوی ایرمنډۍ ده تاسو ولیدل چې چېرته د ریوند خلک راپاڅېد او د داتا دربار خلکو سره یې جنګ وکړ تاسو ولیدل چې د ریوند او د داتا خلک راپاڅېده او د دغه زنا په اډه اعتراض وکړ ځکه نه کوي چې دې سره د هغوی معاش تړلی د داتا دربار ته په لکونو خلک ځي هرونه اخلي سامانونه اخلي هلته پاتې کېږي د ریوند شریف ته په لکونو پښتانه ځي د دنیا ټول ګنده خلک بازار حسن ته راځي نو هغوی د دومره اختلاف باوجود یو بل سره یو دي د خپلو مفادو لپاره
او اے پښتنو اے د احمد شاه بچو اے د عمر خان بچو اے د باچا خان بچو تاسو ولې یو کېږئ د خپل پښتون وطن لپاره